القسطاس العدل بالروية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من كان هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء جليل، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا على معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور السلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. يا إمام الرسل ويا سندي، أنت باب الله ومعتمدي، وبدنياي وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. حمد صلاة نبادا. علم حديث دا أشرف العلوم وأفضل العلوم ندي دي علم فضیلت دي معلوم په لحاظ سره وي، او چونکه علم حدیث معلوم أقوال رسول الله، أفعال رسول الله، أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي، او دي رسول الله عليه السلام أقوال أحوال أفعال دیر عظیم الشان دي عظمت والدي، نو دي په وجه علم حدیث هم په علومو کې د ډیر عظمت او مرتبت او منزلت وال علم دي. او بیا په کتب احادیث کې بخاری شریف تا علماء محدثین اصح الكتب بعد کلام الله وای چې د الله کلام قرآن مجید برهان رشید نه بعد، نو د الله کلام نه بعد ذخیره کتب احادیث کې صحیح ترین کتاب بخاری شریف دی. اور امام بخاری رحمه الله تعالی کو دی کتاب بخاری شریف کے وزرا 303 اویا احادیث مقررات لکلی دی،
او چې مقرراتونه قطع نظر کې بخاری شریف کې 4 احادیث مبارکه د رسول الله علیه السلام موجود دي او د دې 4 احادیثو انتخاب امام بخاری صاحب رحمه الله تعالی شپږ لکو احادیثو نه کړی دی. امام بخاری رحمت الله تعالی علیه شپږ لکه احادیث د یاد او 6 لک احادیث نه د انتخاب د بخاری شریف وکړ. او علماء کرام نه تاسو باورېدلی چې امام بخاری د بخاری شریف تصنیف په مکه بیت الله شریف کې کړی دی. غسل به کول چې کپڑے جامې به واغوستل خوشبو به ولګوله 2 رکعات نفل به وکړه او یو سټیج باندې منبر باندې ځای اوچت جوړو الته به فقط یو حدیث مبارک ولیکلو. هر حدیث مبارک لیکلو نه مخکې امام بخاری هر واری دا غسل هم کړی دي 2 رکعات نفل هم کړی دي. ډېر په مهنت او مشقت سره او په ادب سره امام بخاری دا کتاب بخاری تصنیف کړی دی. او امام بخاری رحمه الله تعالی اول حدیث په دې کتاب کې چې ذکر کړی دی دا حدیث مبارک ته حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. وما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واروید سماعت دے ذات نبی دے قولی سمعت رسول اللہ یعنی سمعت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائے انما الاعمال بالنیات. او طلباء کرامو ته پته ده چې بالنیات ظرف مستقر ده او دا متعلق واړي او په متعلق کې د امام شافعي او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی اختلاف ده. امام صاحب په نزدیک باندې تقدیر عبارت ده د انما ثواب الاعمال بالنیات چې د عملو ثواب تعلق نیتو سره ده. وانما لامرئ ما نوى او هر کس لپاره هغه شی دی چې د کوم شی د نیت کړی وي. فمن كانت هجرته الى دنیا نو پس هغه کس چې وی هجرت دې په طرف د دنیا یصيبها چې دی ورسیږي هغه دنیا ته او الى امرأة یا وی هجرت دې په طرف د خزه زنانا ينكحها چې دا سره نکاح وکي فهجرته نو هجرت وی الى ما هاجر الیه په طرف د هغه چې کوم شي طرف ته د هجرت وکړي. نو دا حدیث مبارک په بخاری کې اول ذکر کړی دی. نو مکررات سره وزرا احادیث دی په بخاری کې او مکررات نه علاوه 4 احادیث دي. نو سوال دا ده چې په 4 یا وزرا احادیثو کې امام بخاری دا حدیث اول ولې ذکر کړی دی؟ په زراو احادیث دي بل حدیث به اول ذکر کړو. دا د کتاب په ابتدا کې د تقدیم وجه سره عاقل بالغ چې یو کار کوي نقطې نه خالی نه وي حکمت نه خالی نه وي. علماء کرام دې جواب کړی دی چې علم حدیث بشک ډېر لوی علم دی افضل العلوم نه دی. خو طالب علم ته امام بخاری په ابتدا کې تنبیه کوي چې ته باندې صحیح شوروي نیت درستګي پتا لازمه ده. دی علم شریعت او علم حدیث نه با دیتا مقصد غرض فاسد نه وي بلکې غرض او نیت با دیتا درست او صحیح وي. ګوره هجرت خپل وطن او کور او علاقه پرې ډول او بل وطن تتلل دا ډیر عظیم کار دی په اسلام کې. او کچا نیت د دنیا یا د نکاح وي نو دا هجرت ثواب ضایع دی په آخرت کې اجر نشته دی. نو طلب علم حدیث یو طالب علم چې کور پرېږدي او مدرسې ته راشي او سفر او لوګه تګ او تکالیف برداشت کوي نو کده نیت صحیح نه وي نو د دې علم فائدہ نشته. ځکه چې انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. هغه
تخصیص انسان ته ملاویږي چې کوم د نیت او اراده وي. او په دې زمانہ کې زبخنه وانه طلباو نیتونه او همتونه ډېر کوتاه او تقصیر شکار دي. همت بلند پکار دا، نیت خالص پکار دا. فقط اعلاء کلمت الله نیت وي، احیاء علم دین نیت وي، دین اسلام خدمت او علم تزمدون ورکول، د علم اشاعت، د الله رضا، د الله رسول رضا، خوشنودي، دین علاوه چې بل نیت نه وي. مثلا فی زمانه د موږ طلباو یو دا نیت وي چې زه به درس نظامي ووایم، تنظیم المدارس امتحانات به ورکړم، بیا به د ما نوکري چېرته ولګي، معاش ذریعه به ماته برابره شي. نو دا نیت فاسد دی، علم لپاره د دنیا نه دی. او د ما معزز طلبا چې نن دوی دستربندي کېږي، نو دوی ته زه عرض کوم، گزارش کوم په ادب سره، او نور طلبا چې دې مدرسې کې زیر تعلیم دي چې دا نیتونه مه ګرځوئ په زړو کې. الله کریم اعلان دا وعده ده، ومن یتق الله، څوک چې الله نه ویریږي، یجعل له مخرجا، الله کریم لار د نجات ورته باسي، ويرزقه من حيث لا يحتسب، او له داسې ځینه رزق ورکوي چې هیڅ ځینه د ده ګمان هم نه وي. نو رزق باره علماو ته پریشانېدل پکار نه دي. حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر فرمایي چې اے انسان، ته د رزق په طلب کې، تلاش کې، جستجو کې دوره نه چې څومره رزق د تا په تلاش او جستجو کې ده. کوم رزق د تا لپاره مقسوم شوی دی، لیکلی شوی دی، هغه رزق تا ته خپله ځان ته رسول غواړي. خو بیا هم اذهان متوسطه عامه متعلق استاذ العرب والعجم تاجدار کشوری تدریس استاد عطا محمد بندیالوی صاحب رحم الله تعالی و فرمایل چې طلباو ته معاش او رزق پر دې وجه هم پریشانی نه ده پکار چې نن په مدارسو کې د تکړه مدرس، قابل مدرس ډیر زیات حاجت ده او ضرورت ده او مانګ ده. محتممین تکړه مدرسینو په تلاش کې دي. نو طالب علم ته پکار ده چې طالبي کې مهنت وکړي، مشقت وکړي، داسې درس ولولي، داسې درس ووایي چې سبا د مدرس وي، بل ته کتاب ښودلی شي، بیانولی شي، بل ته انتقال د علم کولی شي. نو د خپل پاکستان محتممین به ده پسې شاته وي. دی چې پګړۍ وتړي، کور ته دې لاړ شي، دروازه دې بند کړي، خلک به ده دروازې ته ورځي. د کالج د یونیورسټۍ سټوډنټس طالب علم چې کله ډګرۍ حاصلې کړي، بیا د سیاستدانانو دروازو ته ورځي او مختلف هتکنډې استعمالوي، سفارشات غواړي. خو عالم دین چې دیني ادارې نه فارغ شي، د چا نوکر نه ده، هیڅ ته چا دنیادار دروازې ته تلک ضرورت نشته ده. علم دې په صحیح معنی باندې حاصل کړي، محنت دې وکړي، صحیح عالم دین او مدرس دې له ځانه جوړ کړي، کور ته دې لاړ شي، دروازه دې بند کړي، خلک به د دروازې ته ورځي او ده ته به عرض کوي چې ته مونږ خواته راشه چې تا څومره خرچ او اخراجات ته مونږ پوره کولو ته تیار یو. سبحان الله. او د ما دا معزز طلبا چې نن دوی فارغېږي، ما د تنظیم المدارس یو امتحان هم نه دی ورکړی، او فقط په دې نیت مې نه دی ورکړی چې ما سره سند نسي راکړي چې داسې نوي سند په وجه زه نوکري نه وکړم. مونږ د الله او د الله رسول نوکران یو، د بل چا نوکري نه کوو. که په ظاهر حکومت کې نوکري شته، نو په باطن حکومت او سرکار کې هم نوکري شته. که څوک وایي زه جنرال نه کرنل یم، ما ته حکومت دستخط راکړی دی، د ما دا عهده ده، نو د موږ باطني سرکار چې هم جنرال او کرنل شته ده، اگر چې خلکو ته په نظر نه ورځي، یو وخت به راشي چې په نظر باندې به ورشي. نو که څوک د ظاهري سرکار نوکري باندې فخر کوي، نو موږ د سرکار مدینه تاجدار ختم نبوت په نوکري باندې هم فخر کوو. سبحان الله. او اخیر حدیث مبارک امام بخاری صاحب ډیر عظیم او بهترین نقل کړی ده. د کتاب ابتدا په حمد و ثنا سره ده،
او د کتاب اختتام هم په حمد و ثنا سره ده. امام بخاری صاحب کمال دا کړی دی چې د حمد و ثنا دپاره صیغه الفاظ خپل نه دي خوښ کړي، بلکې حدیث مبارک داسې اخر لیکلی دی، نقل کړی دی چې په هغه باندې بخاری شریف کتاب هم تام شوی دی، احادیث هم په باندې پوره شوی دي، ا دې الله تعالی حمد و ثنا حق هم په باندې ادا شوی دی. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه روایت کړل شوی دی ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کلمتان تصنیه د کلمې ده او کلمې نه مراد صرفي او نحوي کلمه نه ده. کلمه مونږ یو لفظ وضع لمعنى المفرد، یو لفظ دی غوځي معنی مفرد لپاره. دلته کلمې نه عرفي کلمه مراد ده او عرفي کلمه کلام باندې هم صادق راځي، لکه مونږ چې وایو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې ته مونږ کلمه وایو، حالانکه کلمه او کلمه دا خو یو لفظ ته وایي. نو دلته کلمې نه عرفي کلمه مراد ده چې کلام باندې هم صادق راځي، لکه کلمه طیبه او قرآن مجید چې راغلی، نو کلمې نه مراد دلته کلام ده، عرفي کلمه. حبیبتان، حبیب بر وزن فاعل په معنی د مفعول، یعنی محبوبتان الی الرحمن. او حبیب مشتق له حب نه ده، او حب او محبت میلان د زړه ته وایي، میلان قلب ته وایي، او الله تعالی له قلب نه هم پاک ته، میلان قلب نه هم پاک ته. دلته مراد لازمه معنی ده، ذکر د ملزوم ده، او مراد لازم ده. محبت چې چا سره وي نو بیغه باندې سړی اکرام کوي، انعام کوي، احسان کوي، نو دا کلمې الله تعالی ته ور محبوب دي، یعنی دا کلمات چې څوک ورد کوي د دې ذکر کوي، الله تعالی په باندې انعام، احسان او اکرام کوي. حبیبتان الی الرحمن، محبوب دي، ګران دي په طرف د رحمان. خفیفتان علی اللسان، خفیفتان یا معنی ده مختصر دي، په دې کې طوالت او بدواله نشته دي، په ژبه وینا کې زر ختم شي، یا مطلب دا د سهل دی، په دې کې فصاحت او بلاغت دا، حروف ثقيله نشته پکې، لکه څنګه په علم معانی چې تاسو وایي ایو کس چې پریوت خلکو تراجم شو دو په عربي کې کلام وکاو په کوئی نشلوي تقاقتم علی کتقاقم علی الجنی افرنکعوا عني. نو دوی هم عرب وو او په دې په خبره کوئی نشو لاله کې د عربي کې کلام وکړو، دوی ویل دی باندې جادو شوی دی، جنات پر راغلي دي، دا هندي ژبه کې خبرې کوي، اردو ژبه کې اعلان کې دا عربي و. نو خفیفتان په دې کې فصاحت تا، بلاغت تا، حروف ثقيله نشته دي، ټول حروف آسان دي. ثقيلتان فی المیزان، په میزان کې ډېر وزن دي. ترجمه الباب چې امام بخاری تړي نو حدیث دا سره نقل کوي چې ترجمه الباب داوي او حدیث دیغه دلیل وي. نو موږ دا عقیده ده چې په آخرت کې به د اعمالو وزن کیږي، نو دینه دلیل دا ثقيلتان فی المیزان، میزان ترازو ده تله ده او دور لوی تله ده، دا هم ځکه او اسمانونه کراجمه کې دیغ ترازو وي پلړې کې براشي، نو په میزان تله کې بدرنی وي، نو دینه استدلال او حجت نسی قائموي امام بخاری چې میزان هم بر حق ته تله ترازو او په دې کې د اعمال وزن هم بر حق ته. او دا رد معتزله و ده، معتزله د اعمال وزن قائل نه دي و فرقه رشوه ده، اوس ځای په ځای رګونه موجود دي، مکمله نشته، علما متکلمین دي غډې رد کړي دي. ا دې قبر ثواب او عذاب هم قائل نه دي او د اعمال وزن قائل نه دي. دوی اعمال چې دي دا اعراض دي او اعراض وزن نشي کېدی. علماء ډېر جوابونه ورکړي دي چې دا اعراض الله په جوهر کې بدلوي شو، د جواهر وزن کېدی شي. او څوک جواب دالا چې ملائکه دا کوم رجستر لیکلي دي، دا کرام الکاتبین، دا رجستر جواهر دي او دې په ذریعہ سره به د اعمال وزن دي. نو وزن د اعمال دا برحق ده. نو دا دوه کلمې
چې الله ته ورګرانې دي په ژبې باندې آسانې دي په میزان کې وزني دي دوه کلمې کومې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله دې په دې باندې موږ ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عزیزان قدر د تاسو په ملاقات کې قسمت و زه درس بخاری شریف ته په خپل ذهن کې خو نه راغلی دلته د معراج النبي صلی الله علیه وسلم پروګرام و اتفاق هم وشو د ما زړه باغ و بهار ده چې د اهل سنت والجماعت ادارې ته او د ختم بخاری پر د عظیم تقریب کې ما ته شرکت سعادت حاصل صدا ما د پرلوی سعادت ته یو دوه ارزونه طلباء کرامو ته لرم چې خفا هم نشي. شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمت الله علیه ته چا د شادي پروګرام دعوت ورکړی و نو چا کوم کارډ یې وراسکولی و د دا کارډ بلې حصې باندې ولیکل در انجمن خود راه آمده همچون را افسرده دل افسرده کند انجمن را. وای ما شادي پروګرامو ته متر غواړی ځکه هلته درغله وژغېدله تاسو به غمجن که دا ما خبرو باندې نن د خوښي تقریب ده چې تاسو غمجن نشئ خو زه خپل درد دل یو دوه کلماتو کې عرض کول ضروري ګڼم. مدارسو قیام مقصد علماء کاملین پیدا کول دي چې دې ادارو نه مدرسین پیدا شي مفتیان پیدا شي مناظرین پیدا شي مصنفین. خو نن له مدرسو نه کاملین علما نه تیاریږي نه جوړیږي الا ماشاءالله. او دیغه وجه سره دیغه بنیادی وجه د نصاب کمزوري ده. د موږ نصابونه کمزور شول نصاب بیجان شو. نصاب ته ډېر اهمیت حاصل ده. هغه درس نظامی پخوانی هغه کې دومره وزن و چې تاجدار ګورډه پیر مهر علي شاه رحمت الله علیه دغه نصاب باندې پیر مهر علي شاه جوړ شوی. امام احمد رضا خان فاضل بریلی امام اهل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت دغه زوړ درس نظامی ویلو امام احمد رضا خان وګرځیدل. استاد العرب والعجم استاد عطا محمد بندرلی صاحب دغه پخوانی درس ویلو. نو هغه لوی علما مشترک کړي دي لوی محققین مشترک کړي دي لوی مناظرین او مصنفین او مدرسین قوم ته ورکړي او هغه د قوم صحیح ترجمانی کړي دا دین اسلام صحیح حق ادا کړی دا. نو په کار د چې موږ هغه زوړ نصاب چې هغه کې فارسی هم موجوده ده نن د موږ نصاب نه فارسی به هر تشوا دین نیمه علم عربي کې د نیمه په فارسی کې ده. دغه رنګ منطق چې دا د موږ درس کې برای نام پاتې شول. منطقو باندې ډېر زور پکار ده چې طلبا منطقو کې او فلسفې کې ماهرین وي ځکه چې څومره علوم دي چې تدوین شوي دي مدونه دي دا ټول علوم نظري دي بدیهي لیکلو ته حاجت نه لري او نظري علوم په دلیل سره ثابتېږي او د دلیل مکمل بحث په منطقو کې دی. ما ته یو عالم رابطه وکړه وای زه علم غیب مصطفی صلی الله علیه وسلم په باره کې تا سره دوستانه ماحول کې افهام او تفهیم په انداز کې څو خبرې اترې کول غواړم. نو مناظره نه کوم خو چې ځان پوهېږم عالم هم یا تخصص مې هم کړی افتاء کورس مې کړی مالخا نو ما چې ما سره ته په علم غیب مصطفی باندې تکلم کول غواړې تا منطق ویلي دي وای ها ویلي مې نو مال وایا نو د یو دلیل پیش کړ علم غیب نفي د پاره اما عائشہ صدیقہ د غاړې هار منه ورښو یو سفر کې وای ک رسول الله سلام ته پتا وا نو بیان کړه بیا ور خودلا بیا چې پلانا ځل پروت موجود دی. مالدا دلیل د قیاس استثنایی نه ده او قیاس استثنایی د پاره ضروری ده چې کومه قضیه وی شرطیه متصله ضروری ده. قضیه شرطیه اتفاقیه د قیاس استثنایی جز نشي جوړېدل. او دوام قیاس استثنایی دو صورتونه منتج دي که استثناء او که د عین مقدم
بیا نتیجه ورکوي د عین تالی او که استثناء او که د رفع تالی نتیجه ورکوي د رفع مقدم نو کته عین مقدم نه استدلال کوي پیغام دلیل پیش کا او که رفع تالی سره استدلال کوي پیغام باندې هم دلیل پیش کا د دوه دلیلان ما ته بیان کا چې د تا قضیه شرطیه متصله لزومیه هم ده او عین مقدم یا رفع تالی هم تا په دلیل ثابت ده پس به د تا دعوه ثابتېږي وای دومره علم د منطق زنه لري مانځه ته په منطق نه پوهېږي بیا د رسول الله په علم کې مزه لګا زبان باندې او دا وا بچرا چې پیر مهر علی شاه تاجدار ګورنه چې قادیانی سره مناظره روانو ختم نبوت مسئله باندې مناظره وا نو په وا بچرا چې یو ملاور تراغه مولوی حسین علی وې زه علم غیب متعلق تاسو سره بحث کول غواړم پیر مهر علی شاه صاحب علم غیب مناظره ته نو روان ختم نبوت عقیده مناظره ته روانو نو پیر مهر علی شاه دا نو ته چې ما تیاری نشته وې ټیک ته مولا صاحب مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب دیتا مضبوط ترین دلیل چې تا په نزدیک ته علم غیب په نفي باندې پیش نو دا آیت کې لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء پیر مهر علی شاه ورته فرمایي ته دغه آیت تصدیق کوي وای هاذه تصدیق کوم وای تصدیق وو قسمونه دي په منطقو کې او په دې کې زند اقسام مردود دي او زند اقسام مقبول دي د تصدیق هغه قسمه بیان کا او دا راته وایي چې د تا کوم تصدیق مردود تعلق ته د آیت سره یا تصدیق مقبول تعلق دی دا ورته راځه ساده ملایم ساده مولوی ساده مفتی ساده خبره کوا وای چې ساده مفتی بیا د رسول الله په علم کې ګوته ما سبحان الله بیا ساده ګرځي نو منطق د موږ مدرسونه اوس بهر کېږي او دې نقصان د موږ مستقبل ته د موږ مسلک ته دا نوجوانان طلبا دا د موږ سرمایه ده د مستقبل نن کوم په دوی مهنت وکړو منطق او فلسفه په دوی باندې ووایو نو په مستقبل کې وا په هر میدان کې د مسلک په نره سره مقابله کوي شي تحفظ کوي شي حفاظت کوي شي بیا به دوی لچانه یاره نه محسوسوي الحمدلله دا هم چې نو کو محسوسه چې موږ سره داسې افراد نشتا مسلک حق اهل سنت و جماعت جمله عقاید او معمولات باندې په هر میدان کې مو مناظره ته تیار یو دیغه اثبات ته تیار یو افراد موږ سره شتا او موږ سره خطر ده چې افراد ختم نشي انسان ورځ وفات کیږي هم موږ ته کوشش دا پکار ده چې داسې افراد پیدا کو چې مستقبل کې لوی لوی علما جوړ شي محققین جوړ شي ګور علما تاسو نن پکړای دا نو چې دا هرگز خیال نو کو چې تاسو عالمان جوړ شوي تاسو خپل ځان کې وی تاسو رشتہ داران براغلي چې موږ ورور موږ زوی عالم جوړ شو خو زه دا نه وایم چې تاسو عالمان جوړ شوي زه صرف دا وایم چې تاسو کې د علم استعداد راغی عالمان به دینه بعد جوړیږي که تاسو دینه بعد مهنت وکړو تدریس مو وکړو مطالعه مو وکړئ بیا به عالمان جوړ شئ کنه په دې درس باندې عالم نشي جوړېدای زه یو قول د امام اعلی حضرت کلام الامام امام الکلام ارز कहूं आला हज़रत ज़िमुल बरकत आप ख़वानी दर्स मुबारक से फरमाई वो ये दर्स जो इन बिलाद में राइज है अहमक इसे मुंतहाए इल्म समझते हैं हाशा कि ये इब्तिदाई इल्म भी नहीं इस्तेदाद आना इससे मंजूर है बाकी रहा इल्म हाय हाता हुनूस दिली दूर आप ख़वानी दर्स मुबारक से आला हज़रत फरमाई दा इब्तिदाई इल्म हम न दा अहमक इंतहा दी इल्म गणी वैदा इब्तिदा दी इल्म हम न दा नो बे सवाल पैदा से छिदा इब्तिदा दी इल्म न दा बे मुंग वायु वाले अतकाला लसकाला पिंजल लसकाला दे दर्स निजामी तवाले वरको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाई इस्तेदाद आना इससे मंजूर है वो दे दर्स सिर्फ इस्तेदाद और सलाहियत और काबिलियत हासिल शी इल्म बदे नबादा हासिलेगी अल्लाह ताला दे طلباء تا علماء تا مستقبل کې مهنت تدریس افتاء تصنیف دی علم چې څومره میدانونه دي په هر میدان کې مهنت کولو توفیق ورنصیب کړي تو شیخ الحدیث مهنت کړای دا اساتذو مهنت کړای دا الله تعالی دې دو مهنتونه دو بالا کی الله تعالی دې دا اداره د اهل سنت مرکز وګرځي
د علم او عرفان مرکز دی وګرځوي. الله تعالی دې غیبی اسباب ورته برابر کړي چې د دې نه هر کال لوی علماء فارغېږي. رب کائنات تاسو مشکل خاتمه بالخير بالایمان کی. واخر دعوانا الحمد لله.